بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو نن مونږ تورخم ته راکو شوي یو د خیبر مرکه ټیم. مجیب الله شینواری چې د یو سینیر او یو باخبره کسټم ایجنټ دی، د سره مونږ خبرې اترې به کوو چونکې د تقریبا چې نن څلورمه ورځ د اتوار په ورځ باندې په افغانستان کې په کابل او د جلال آباد او د تورخم په سیمو باندې د طالبانو ټیک اوور شوی دی. د هر څه د په افغانستان کې د هغو په تحویل کې راغلي دي. په دغه سیناریو کې مونږ د مجیب الله شینواری چې کوم سینیر کسټم ایجنټ دی د سره به مونږ دا خبرې اترې کوو چې د طالبانو د راتګ نه مخکې د امپورټ او ایکسپورټ څه صورتحال او د طالبانو د راتګ سره دلته کې د درآمداتو برآمداتو څه پوزیشن دی او په آینده ورځو کې چې کنه دی لکه څه ګوري څه ویني د ابزرویشن څه دی چې دا کسټم چې سره چې کوم تړلي شی نه دي امپورټ ایکسپورټ دی دا کې به بهتري راشي که نه دا به خراب شي. دغې حوالې سره به موږ مجیب الله شینواري سره خبرې کوو. مجیب بهی نن تقریبا چې څلورمه ورځ ده چې افغانستان او د تورخم ننګرهار ټولې علاقې طالبانو په والکا کې راغلي دي. کسټم او د بزنس تجارت حوالې سره خبرې کوو. ته څه فکر کوې چې په دا څلورو ورځو کې امپورټ ایکسپورټ خراب شوی دی که نه ښه شوی دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه وړاندې خو زه تاسو شکریه ادا کوم چې یو ځل بیا ستاسو خپل نظر د تورخم طرف ته راواړولو. د دې ځای کوم امپورټ او ایکسپورټ دی په هغه غږ ستاسو دنیا ته رسېدل غواړئ. تاسو چې کومه پوښتنه وکړه سپیشلی د امپورټ او ایکسپورټ او د موجوده حالاتو سره چې کوم بدلون په پوله خوا په افغانستان کې راغلی دی، که مونږ ماضی ته سوچ وکړو چې په افغانستان کې کوم حکومت و نو د هغو تجارتي پالیسۍ چې کومې وي هغه ټوټل تقریبا د پاکستان د کاروبار خلاف وي او په هر ځای کې د هغوی د پاکستان تجارت ته یو مشکل جوړ کړی او په محصولاتو شکل کې او داسې نور ډېره کوټونه ورته جوړ چې د پاکستان تجارانو له په افغانستان کې تجارت کړل لږ مشکل شوی و. خو چې اوس موجوده کوم دوه درې ورځې مخکې کوم حالات بدل شو نو تجارت د امپورټ ایکسپورټ چې کوم دی هغه په خپل روټین کې بغیر څه رکاوټه روان دی. په حاضر وخت کې ټول نه غټ قدم چې کوم مونږ نو هغه دا و چې د پولې نه اخوا به چې کله ګاډی واوښته نو چې خپل منزل ته به رسېده نو صرف د ګمرکاتو نه علاوه په رشوت او په ایلیګل چې کومې روپۍ هغو نه اخیستل کېدې هغه هم 50,000 نه 80,000 پورې چې هغه اوس تر نه اخیستل کېږي. دغسې د پولې هغه طرف نه داسې اوازونه راځي چې په راروان وخت کې د پاکستان چې کوم ایکسپورټ دی هغه دپاره رڼاګانې ډېرې دي ځکه چې په محصولاتو کې په دغه باندې کمی راوستل هم دي او راوستلی هم شي. لکه مجیب تاسو دا خبره وکړه که نه چې کومې روپۍ به اخیستل کېدې د پولې نه اخوا یعنې عسکرو به اخیستې ته چې د طالبانو راتګ سره هغه ختم شي. خو یوه خبره خو به بله بار بار کېده مونږ به په میډیا کې هم ریپورټ کوله چې کوم ګاډي به هغه مخه راتلل د امپورټ ګاډي به یا به خالي ګاډي وو هغو به هلته ډېر زیاتې ورځې تېرلې په هفتو به تېرلې. په هغه کې څه تبدیلي راغلې که نه؟ بلکل په هغه کې هم تبدیلي راغلې دی چې په کومه ورځ باندې طالبان ننګرهار ته راننوته او بیا دوی د پولې تورخم پولې ته راورسېدل نو هغه 2-3 ګنټې چې کوم رکاوټ و هغه و ځکه چې دوی کله د لیکې کنټرول په خپل لاس کې اخیستل او په کوم ټایم باندې دوی په بارډر باندې مستحکم شو نو هغو سره په پوله اخوا چې څومره ګاډي وو که هغه خالي ګاډي وو که هغه ډک ګاډي وو هغو ټولو ګاډو له دوی 2 لیکې یا 3 لیکې جوړې کړې او دا ټول یې بغیر څه تکلیفه راخوشي کړه او په لږ ټایم کې په سوونو تعداد سره ګاډي د پولې دې خوا ته راواوښتله او بغیر څه راکاوټه بغیر څه رشوته او بغیر څه تکلیفه. نو دا یو مثبت تبدیلي وه چې هغه مخکې مطلب دی چې یو ګاډي لکه څنګه ستاسو وویلو ډېر ټایم تېرول او هغه په لږ ټایم کې ټول واپس راغله. لکه تاسو خو مجیب په تورخم کې چونکې خپله فریضه دلته کې ادا کوو نو لازمي خبره چې تاسو دا ایکسپورټ کلیرنس تاسو کار دی نو د نورو بارډرو صورتحال خو به هم لکه خرلاچي شو یا چمن بارډر شو یا د غلام خان شو دغو صورتحال نه به هم تاسو خبر وو. لکه داسې ویل کېږي چې په هغه ځای کې په محصولاتو کې ډېر زیات کمی راغی او ټرانسپورټران یا مالولات دا ډېر خوشحال دي. بلکل همداسې ده خو چونکې اوس په
مین روټ چې کوم دی هغه چمن او تورخم دی په دې باندې دنیا هم نظر دی او دواړو ملکونو نظر دی دغه ته د دواړو ملکونو توجه ډیره ده او د دنیا هم توجه ده دلته په دې بارډرو باندې ټولې تبدیلۍ مثبت دي دین علاوه دا نورې کومې بارډرې ستاسو وښودې د غلام خان دی د خرلاچي دی د وانې وزیرستان بارډر هلته انګور اډه وغیره چې کوم دی په خرلاچي بارډر خو تېرو څو ورځو نه بیا بند دی د حالاتو وجې نه د محرم په وجه باندې داسې دا نور کوم بارډر دی هغه هم بیا پوره په فنکشن کې نه راغلي موجوده وخت کې ټول سیستم د چمن او د تورخم بارډر سره تړلی دی او دا کومه خبره ستاسو وکړه د محصولاتو دا بالکل په ټوله لیکه باندې ده بل دا یو خبره به مخکې کېده چې چونکې د افغانستان او د پاکستان د اشرف غني په دور حکومت کې هغه حالات ټیک نه و نو په دا وجه باندې کاروباري طبقه باندې منفي اثراتو د موږ ایکسپورټ چې کومو د نورو بارډرو خبره به نه کوو تورخم ایکسپورټ ډېر زیات کم شوی و خلکو به یوه وجه دا وخله چې په افغانستان کې چې کوم مارکیټونه دي په هغو کې ایرانین پروډکټس او انډین پروډکټس هغه ځای نیولی دی و صرف دا دوه درې قسمه آیټمز د پاکستان به پکې استعمالیدل دغې حوالې سره ته څومره خوشبینه یې چې د پاکستان مصنوعاتو ته به د افغانستان په منډیو کې ځای میلاو شي او د موږ د کارخانې د ټرانسپورټران او د کاروباري خلک په خپل ژوند او روزګار له وده ورکړي بالکل دا یو منصوبه بندۍ سره ایران او انډیا مصنوعاتو ته د افغانستان مارکیټ جوړ کړل شوی و هغو باندې چې کوم محصولاتو هغه په ختم کړل شوي وو یا کم کړل شوی وو د هغه مقابل کې چې د پاکستان کوم مصنوعاتو هغو ته په مارکیټونو کې مشکلات جوړ کړي وو په محصولاتو کې مشکلات جوړ کړي وو او چې څومره مالونه به دې ځای نه تلل په هغه به په ګمرکو کې څو ورځې ولاړو د هغو په کلیرنس کې به یا مشکلات پیدا کول تکلیفات پیدا کول دا به بالکل یو پلانینګ سره کېده چې مارکیټ د انډیا او د ایران مصنوعاتو ته جوړي اوس دا موجوده حالات چې کوم دي بالکل د دې نه موږ مطمئن یو او که موږ د افغانستان په د موجوده حالاتو نظر واچو نو تقریبا د انډیا چې کوم تجاران دي داسې اوازونه راځي چې هغه ټول د افغانستان نه تښتېدلي دي یا د هغو سره تړلي تجاران هم تښتېدلي دي بل د پاکستان تجارت ته لیاره چې کوم دی هغه په ښه طریقه ورکړل شوې ده نو بالکل موږ پر امید هم یو او دې خبرې یقین هم دی چې را روان وخت کې د افغانستان مارکیټ به د پاکستان مصنوعاتو مارکیټي او انشاءالله تجار به هم خوشحال وي ترانسپورټر به هم خوشحال وي او دې لیکې سره تړلي څومره خلک چې دي یو ځل بیا به دا کاروباري چې کوم دی په ښه طریقې سره روانه کړي مجیب بھائی اخیری تپوس سره نه دا کوم چې چونکې تاسو خوشبینه یو چې افغانستان کې اوس حالات د بهترۍ طرف ته روان دي او چې هلته بهتري رادرومي د موږ په قبایلي سیمه باندې پښتونخوا او ټول پاکستان به یقینا چې ښه اثرات مرتب کیږي تاسو د تجارت حوالې سره یا چې کوم ایکسپورټ ته دغه حوالې سره چې کوم دلته په پاکستان کې ذمہ داران دي کومه منیسټري یا په افغانستان کې چې کوم تجار دي هغو خلکو سره خو په دا نوي صورتحال باندې تاسو خبرې اترې نه شوي یو څه منصوبه بندي یا یو پروګرامات چې هغه خپل حکومت ته خپل پروګرام پیش کړي تاسو خپل دلته کې چې کوم متعلقه حکام دي هغو ته سفارشات پیش کړو دغې حوالې سره خو تاسو څه سلا مشوره گفت و شنید نه کړی چونکې شروع ورځې دي او لکه څنګه چې ټولو خلکو غوږ نیولی دی چې د اپل او طرف نه به کوم قسم اواز راځي ماحول به په کوم ځای باندې ودرږي نو دغسې موږ هم د خبرې ته انتظار دی چې دا حالات به اپل او کله مستحیم کږي او بالکل تر نن ورځې پورې په دې باندې سلا مشوره شوې ده چې اپل او حالات په یو ځای باندې ودرږي او موږ ته ذمهوار خلک معلوم شي چې اپل او ذمهوار خلک څوک راځي نو هغه نه بعد به موږ دا یو طریقه کار جوړو چې د موږ کوم ذمهوار خلک دي چې د دغو سره موږ وینو موږ سره تړلي کوم افغان تجار دي چې هغو له دا ټاسک ورکړو چې هغه خپلو ذمهوارو خلکو سره ویني او دا دواړه خلک سره په یو ځای باندې کینی او اسانې لارې او اسانې طریقې د تجارت روانېدو لپاره برابرې کړه کتونکو د مجیب شینواري چې دی دلته کې یو سینیر باخبره وختي خبره وکړه کسټم ایجنټ ته د په تفصیل سره په ټول صورتحال باندې چې کوم د تجارت او د ایکسپورټ حوالې سره دی هغه خبرې په تفصیل سره تاسو ته مخکې کېښودې یقینا چې په تیر حکومت کې په افغانستان کې د پاکستان مصنوعاتو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی او بالکل د مارکیټ نه
غایب شوي وو، ختم شوي وو. انډین او ایرانین پروډکټس هغه ځای کې ځای نیولی و. یقینا چې د طالبانو په راتګ سره چې دو کوم ښه نظر څرګند کو، یو پر امیده نظر یې څرګند کو، نو داسې ښکاري چې د پاکستان په ایکسپورټ کې به د تورخام د لارې ډیره اضافه وشي. د کیمرامین جبران شینواري سره اجازت غواړم. د الله په امان.